یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها د دې جنا د سورۃ النساء دویمه حصہ ده په دې دویمه حصہ کې نه قوانین ذکر کړي دیتا قوانین سلطانیه ویل کېږي دا دویمه حصہ ده د 134 نمبر آیات پورې 134 پورې اته قوانین او نه هم په تفریح ده لک شانغو کې راو توجه وکا اولنې قانون پدې کې شیخ د پندای نو ور الله مرقده هغه به فرمایل ول د دین مخ کې نچلی سیاست اوس دا بالا سیاست مخ کې نچلی اوس چې اعلی سیاست مخ کې تدبیر المنزل لپاره 14 قوانین اوس د سیاست مدن لپاره اته قوانین نه هم په تفریح کوي پندای شیخ جواهر کی ذکر کړی دي شیخ د وسانو ور الله مرقده په درس کې فرمایل چې پندای شیخ بغل وای دا قوانین چې دي دا په ایوان کې په اسمبلی حال کې چې به مزه کوي دا په جمعات کې دا په مدرسه کې مزه نه کوي چې وي دا اسمبلی حال کې ځکه دا باچا قوانین دي دا باچا اصول دي او دا پکار دي چې دا په اسمبلی حال کې اولنې قانونداري اولنې چې د باچا سره کومه عہده ور سره دي اگر خپل حقدارو ته حواله کی د باچا سره د ای سی د ډی سی د باچا سره جره د کرنیلې د باچا سره د کیپټنۍ د باچا سره جره د هغه د سکول د ټیچرۍ د پرنسپلۍ او دارنګ جره د دنیا د کارونو کونسلرۍ وغیرہ دا عہده ور سره دي باچا نه پکار نه چې دا عہده خپل اهل توسپاری دا بدا څه نه کوي ک باچا راوالی په پیسو یې خرڅي یای باچا راوالی هغه خپلوانو لور کوي یای باچا راوالی خپل قوم قبیله او خپل چیرته پارټي لور کوي نو دا بسې غداری به یو کرب خلک برازي په ملک او کرب خلک چې په ملک راشي نو په ملک امن او ترقی نشي راتله ملک بر زوال په طرف باندې دي نو د دې وجنه اولنې قانوني باچا د ذکر کو چې تاسو رقم عہده در سره دي هغه عہده تخپل حقدار او تاواله کا ان تؤدوا الامانات الى اهلها امانات چې دي عہده چې تاسو کې در سره دي ناغه تخپل اهل داغي چې کوم مستحقین دي او هغه عہده سر تر رسول شي حق هر کله څور کا هغه عہده ورکا ان الله یقینا الله یامرکم حکم کې تاسو ان تؤدوا الامانات چادا کې امانتونه الى اهلها اهل فلتا امانات ویلې امانات نو ځنې غلط راولګیدو وای اوټ ایک امانت ہے اوټ چې سره دا یو امانت دی او بیا څه وای وای الی اهلها دا خپل اهل تور کوي او د ځان نه پکې ټکی راوباسي وانا اهلها او زه اهل استعمال را کړم اوس موږ د دې ټکی لکشن وضاحت کوو چې دا اوټ چې دا څه شی دی اول نمبر د اوټ خپل معنا او دا لفظ دا څه دی د اوټ دا یونانی زبان لفظ دی یونان دا یونان د زبان لفظ دی د دې خپل معنا دا رائے خپل معنا چې مشوره رائے د دې خپل معنا دا لغوي معنا چې د دې کومه هغه دا معنا دا بغیر د یو نظام د لاندې استعمالول بغیر د یو قانون د لاندې استعمالول بس د دې خپل معنا رائے ورکول دي د دې مثال دا چې یو سړی رالی او موټر سایکل والا تی ویلو چې جیزه 125 موټر سایکل علم پدې کې کومه کمپنی خلا او پدې کې کم موټر سایکل غرستا چې بده ولاړو کړي د دې علاوه بل یو موټر سایکل ز علمه د دې مبارک تسوي د شریعت وي چې دې سړی راوس د دغه غلا کدا ولا جواب ورکي چې والا او پلانکی والا او پلانکی ماډل والا او کول نه ورکي د دې اختیار دینو رائے ده دنو خو کو ورکي او خامخا نه قلاریږي نو بیا خیال کوا بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې المستشار مؤتمن چانه چې مشوره طلب کړي شو د مشوره ورکولا نو دا به امانتدار وګرځیدو دا به مشوره هغه چاله ورکي چې هغه پکې پیدای کدا هغه پکې پیدا نه و او د مشوره ورکلا ان الله مجرم دی ان الله ته دا سره مجرم دی دا د اوټ خپل ذاتی معنی رائے دا مشوره دا خو خستا دا نه واجب دا نه فرض دا نه مستحب دا هیڅ شیم نه دا کچا د نوا او وختله ورکول دی رائے ورکولا او کول دی نه ورکولا هیڅ ضرورت نشته پدې باندې تجربه محاسبې دي او دارنګ بحث مباحثې کیږي چې ورور اوټ په خامخا ورکه او دا به هغه به بیا دا صرف مال تسویل د خپل ذاتی حیثیت داري کله یو قانون لاندې خصوصا لکه موجوده جمهوریت نظام دلاندې د جمهوریت نظام دلاندې دا اوټ استعمال ولکېږي نو د دې کوم حیثیت ته نو د دې حیثیت واورا
د موجوده چې کوم نظام دی د دې د لاندې چې کوم اوټینګ کیږي او دې ته څوک امانت وي یا ورته څوک شهادت وي یا ورته څوک مشوره وي نو دا د قران کریم او د احادیثو د نبی علی السلام ګستاخ دی دا د نبی علی السلام د احادیثو د قران او دارنګ د شریعت ګستاخ دی دا لاګي چې بے عزتی کوي چې دا څه وي دا موجوده چې کوم من استعمالو دا وټ امانت ته یا دا شهادت ته یا دا مشوره ده دا نه چې امانت ته نه شهادت ته او نه چې مشوره ده بلکې د دې موجوده نظام د لاندې استعمالول دا چاله ورکول دا ګناه ده ولی ځکه موجوده نظام په غلطه باندې دی راستا کوم اوټ راته کوم استعمال کی اوس خیال کوا لاول نمبر کته وی چې راګه خدا نیک شړی لور کوم مولا له ور کوم او دارنګي تبلیغی له ور کوم اجي سیب له ور کوم نو خیال کوا کدا اوټ ته استعمال کی او نیک شړی له ور کی الته چې بدی باندې سکیږي خو لازان له خبرې دي چې څه پکېږي دا ترانسجندر په شان قوانين پسکیږي هغه نه پسکیږي او د دې په شان چې د خځې او د سړي چې د دې په منځ کې امتیاز نشتا اسمبلی 50-50 کول غواړي اذان له خبرې دی هغه لبس نوزو خو لکه دغه شان چې هغه ته پیدا قوانین مرتب کیږي د دین علاوه تا یو سړی لور کو یو سړی لا هغه پیا پاس شو او یا په پاس نشو ته د جمهوریت نظام جوشوي تر جمهوریت نظام څه شوي ایسه شوي هغه په پاس شو که پاس پینو شو نو د قیامت په ورځ باندې به مجرم ثابت کیږي مجرم به بيسي هغه او کلاګین روسته پرې قوانین پاشو او پرې باندې الته څو شو قوانین جوړ شو نو بیا خو داسې مجرمي لکه بخپله چتلې دا کار دلته کړي بخپله تلې او الته دا کار کړي نو دلته چې او بیا د قران کریم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الرجال قوامون على النساء او دارنګي فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د عالم مرتبه او دارنګي د مولا مرتبه او د عابد مرتبه چې په عام خلکو باندې زما مرتبه په تاسو باندې داغې نه سره ډیر او چتره دا رنګي د عالم مرتبه هغه پکې پیمال کیږي او هغه پکې څه کیږي هغه د ځمکې یخته کیږي اوس وی چې څوک وی د پلانکی پارټي لپاره چې هغه مذهبي دي دا غیر لپاره اوټ استعماله وای دا عبادت ته او کې اعتکاف نه راوتی اعتکاف هم نه ماتيږي فرون پاتوا راغلي نه وی چې اعتکاف نه راوتی اعتکاف په نه ماتيږي او دا تحریک انصاف چې یادې کې د داغې نه راوتی پاساته ماتيږي چې اراده دې څنګه وکړه داریک پکې پاتې کیږي اجاری کیږي راشه دې آیات توکیرا د دې آیات سره بچته څه کې امانت او د شهادت به ځان له پورا بحث ته تقریبا زما سره 66 حوالی په پاڼه لیکل شوی دي په پاڼه باندې چې دا طریقه اوټ استعمالول دا ناجایز دي ان الله یقینا الله یامرکم حکم کې تاسو ان تؤدوا الامانات چې ادا کې امانتون لا اله اهل اخبر اهلتا وَإِذَا حَكَمْتُمْ خبرنا وَإِذَا حَكَمْتُمْ کله چې فیصله کوي بین الناس په بین د خلکو کې ان تحکموا دا چې فیصله وکړي بالعدل په انصاف ان الله یقینا الله نعم یعظکم خنسیت کې تاسو به بری بانی ان الله یقینا الله سمیع اوریدون کې بصیر لدون کې یا ایها الذین آمنو یا ایها الذین آمنو دی آیات کې وزری خبره مونږ ذکر کړي چې فیصله به مونږ چاله وړو او فیصله به مونږ د چا په قانون باندې کوو یا ایها الذین آمنو اے ایمان والا اطیعوا الله تابعداري وکړه د الله واطیعوا الرسول او تابعداري وکړه د پیغمبر و اول الامر منکم او دا خاوندانو د پوهې تاسو نه ګوره درې خبرې ذکر کړي اطیعوا الله واطیعوا الرسول و اول الامر منکم خیال کوا یو ګوره د الله راغی ته اطیعوا الله راوړو د نبی علیہ السلام دغه ته اطیعوا الرسول راوړو او د اول الامر ته اطیعوا دغه را نه وړو واطیعوا ټکه را نه وړو صحیح شو داګه سره اچوي وټه کې را نه وړو اشاره دی ترا مفسرین ذکر کوي علماء کرام ذکر کوي چې لاول ته په یو مسله کې رالي او هغه مسله په قران کریم کې به وګوري لټ پلټ پکې اول به قران کې میلاو شي کله قران کې میلاو نشو به بلار چې د نبی عليه السلام په احادیثو کې به وګوري کله احادیث کې هم د میلاو نشو نو دریم نمبر لار بشه د علماو سره د فقهاو غواړه او داغونه براغه د مسلې ته پوسو کې واغو چې تعالی جواب درکې نو د قران او د احادیث په اتباع کې وي کله قران او د احادیث سره موافقت نه غواړو ناغي خبره تمنګ تیار نه د دې وجنه د درې کسان ذکر کړو چې د درې وړو اتباع او تابعداري په موږ سره هغه لازم ده چې موږ برجه تابعداري کوو یا دویم بالفاظ دیګر په نوې الفاظ سره یو اطیع الله ر د الله جل شانه حکم اطیع الرسول
هغه حکم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی او اولو الامر کی اشاره د دې خبره ته چې دا غلګو چې کما دا مسله و تراغلی دا به یا د امور د شریعت نه یا به د امور د انتظام نه یا به شرعي امور نه یا به انتظامی امور نه کله شرعي امور نه وا نو پاګه کې د علماو نه تاسو کا د فقهاو نه تاسو کا او کله انتظامی او د کلیو د علاقې د انتظام خبره وا نو پاګه کې د باچاهانو نه تاسو کا خو بشر ته دي چې باچام په قران فیصله کوي او مولا په قران فیصله کوي دا نه چې ته وټ لراوزی د پلاکی لپاره نو وټ ته چې وټ لراوزی د پلاکی لپاره نو اعتکاف ماتيږي او چې زموږ لپاره راوزی نو نه ماتيږي دا خبره کوم ځای کې ساره ودر کوم دي د نبی استلا نو دا وی چې واتي الله تابعداري وکړه د الله او اولو واتي او رسول او تابعداري وکړه پیغمبر او اولو الامر او د خوندانو د پوی منکم تاسو